أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. سورۃ الاعراف منگا شروع کرے ہو. پدی سورت کی بنیادی طور باندې درې مسئلے ذکر کی دی. یو مسئلہ تسلی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زما محبوبہ زړه وتنګوا. وګوره موسی علیہ السلام تا قدم په قدم هغه باندې مصیبتونه راغلي، پریشانۍ راغلي، هغه زړه نه تنګ کړ. نو ته هم زړه متنګوا. مسئله بیانوم. تفصیلی احوال د بنی اسرائیلو ذکر کېدل. دی په مقام ته کیو دې سره خوا کې یو بل علاقه وا هغه کې جبابره لوی ظالمانو. الله تعالی دوی ته فرمایل چې لاړ شئ هغوی سره جنګ وکړئ. نو هغوی وویل سورۃ مائده کې به راشي، بلکې تیر شوي دي چې ته لاړ شه او صاحب دې لاړ شي او هلته وجنګېږئ. خیر دا چې ډېر وخت دوی هلته وو چې کله حکم راغی چې دې کلي ته دنده شئ، خو چې کله کلي ته دنده کېږئ یو دوه کارونه به کوئ. یو به عملي خضوع کوئ. عملي خضوع خشوع دا ده چې په عاجزۍ سره به دې کلي ته دنده کېږئ، په تکبر سره به کلي ته نه دنده کېږئ. لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شوه، محدثین وی نبی علیہ السلام په خپل اوښه باندې تشریف فرماو او دومره په عاجزۍ او انکسارۍ سره چې د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک بالکل دی اوښې سره بالکل نږدې چپکاوېده. دومره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزۍ سره کو. د یو صحابي د خولې نه دا اواز وته اليوم یوم الملحمه، ونن خود وخود تیولو رزدا د وینو د تیولو رزدا مونږ خپلې بدلیوالو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه صحابي د لاس د جنډالي داغه زیل ورکي او فرمایي اليوم یوم المرحمه، نن د رحم روز د رحم، نن د وینو تیولو روز نه ده. دې ته ویل شي عاجزي. چې نبی علیه السلام باندې څومره ظلمونه کړل قریشو، لیکن چې کله مکې ته دنده کېږي په عاجزۍ سره دنده کېږي او د الله تعالی تسبیح وایي چې د الله تعالی پاکوالی دی، د الله تعالی لویي ده چې الله تعالی موږ له دا فتح راکړه. نو دوی ته دا حکم شوی چې کله تاسو دنده کېږئ دې کلي ته نو دوه کارونه وکړئ. یو د عملي عاجزي، هغه دا ده چې په عاجزۍ سره دنده شئ، او دویم قولي عاجزي چې په لاره ځئ نو دا وایي چې الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي. حتتن یعنې داسې کلمه وایي تحط بها الذنوب چې په هغې سره ګناهونه معاف شي. نو دوی چې کله دنده کېدل په تکبر سره دنده شو او دارنګې په ځای د حتتن وي حنتتن فی شعیرتن، موږ له جوار او غنم پکار دي. نو الله تعالی پې عذاب راوستو. وإذ قیل لهم هر کله چې وویلې شو دوی ته اسکنوا هذه القریه، اوسېږئ په دې کلي کې. سورت بقره کې راغلي ادخلوا دنده شئ، چونکہ هغه صورت مخکینی صورت اولنی صورت په ترتیب د قرآن کې، نو چونکہ اول دخول وي داخلېدل وي، د هغې نه بعد رهایش وي، نو ځکه دلته اسکونو ذکر کو. اسکونو اوسېږئ هذه القریة په دې کلي کې. وکلوا منها حیث شئتم، خورئ تاسو د دې کلي نه حیث شئتم کوم ځای کې چې تاسو خوښوي. وقولوا حطة، لیکن چې کله دنده کېږئ نو دا خبره وکوئ وقولوا تاسو حطة، کلمه د حطة د حطة یو معنی دا ده ای کلمة تحط بها الذنوب، داسې کلمه وایي چې په هغې سره ګناهونه معاف شي. بعض وایي چې د هغې نه مراد لا اله الا الله، د دې کلمې ورد کوئ. بعض وایي چې دا کلمه ترې مراد د استغفر الله، چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. نو هغوی په دې د حطة حنطة فی شعیرة، موږ له جوار پکار دي په وربشو کې. ودخلوا الباب سجدا، دنده شئ دروازو د دې ښار ته سجدا په عاجزۍ سره.
سمانا چکلا دخار دروازو تا دند کے گئی نفاجزے سر دند کے گئی. علامہ قرطبی فرمائی کہ مراد دا سجدن مراد کے خضوعا یعنی فاجزے سر دند کے گئی. نغفر لکم خطیئاتکم ما بکتا ستا گناہ نستاسو سنزید المحسنین زردے چیزیت بورکم ثوابنا المحسنین پہ اخلاص کرنی کی کون کتا کہ سوک محسنین دی جاوی پا عمل کے احسان دے. احسان سے حدیث پاک کی راضی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک. تا اللہ عبادت دسی کوا چی گویا اللہ تعالی مات گوری نچکل تخپلو بادشاہ مخیتا دخپل امیر مخیتا سکار کئی او دا دی خیلو چی دا قسمت گوری نصبر پا خشو خضو سر بکئی نو دا خیل ساتا چی اللہ تعالی ما گوری. اور کدا دا غدی نوی ان تعبد اللہ کانکا ترا اول مراقبہ دا دا چکل دا اللہ عبادت کئی ندسی گویا چکا اللہ تعالی تا گوری. اور کدا مقام در تنشیر سری دے نو فإنہو یراک اللہ خطا تا گوری کرا کیا غزات تا گوری نو پا اعمالو کی احسان شرط ہے. احسان مانا دا کہ اعمال پہ اخلاص سر کول چکر عمل پہ اخلاص سر اوشی اور اتباع دا سنت پہ موجود ہوئی اگر عمل دا اللہ پہ دربار کے قبول ہوئی. فبدل الذین ظلموا پس بدل اکراغ کسانو چی ظلمی کڑے ہو منہم دبینا دلتے ہو لفظ پٹے قولا وینا لرا سمانا ویلی شیو چی ادخل الباب سجدا دندش دروازو دبی خارتا سجدن فاجزے سرا ندی پا تکبر سر دندشو دیتے ویلیشی چی دا کلمو ہے چی خطی احطتن زمون گناہونا معاف کی ندی پا زید دی باندوی حنطتن فی شعیرتن مولا خجار پا وربش کی پکار دی نو اللہ تعالیٰ پی دی وجنا عذاب راوستو. فبدل الذین پس بدل اکراک سالو چی ظلمی کڑے ہو منہم دبینا قولا وینا غیر الذی سوا داگے وینا قیل لهم چی دیتا ویلے شیوا سمانا کم وینا چی دیتا ویلے شیوا آگے وینا پجے باندی بلا وینا شروع کرا دیتا ویلے شیو چی حتوتن وے دیوی حنتوتن. والسوال دارا جی کہ آیا دا غنمو دجوارو سوال کون سا ممنوع خوناو اللہ نا خریصہ خوختیشی ندری وجہ پدیوانی عذاب والی راگے ندری جواب دادے کہ رزق خوختل دادا اللہ تعالیٰ نا ممنوع نبی لیکن چونکہ دا مقام دا دیناو دا ہر شیز دا بارا زان مقام بھی. وزدی مثال داکی وے کہ کڑتا رکو کئی نو پا آغا رکو حالت کی چکم اذکار مسنون دی آغا مل پکار دی وستا آغا پری خود تو پختو کی دو آگانی شروع پری نستادا من صحیح شو بتاو وہ مختو کی دعا کرلا لیکن چونکہ شارع پدی وقت کی چکم دعا ذکر کرنا نو آغا دعا کل پکار دی. دارنگی سلور رکات منز تاف 15 رکاتوں کرو نمونز فاسد شو کتات سکوئی کہ منز فاسد شو تورتے کہ ولی فاسد شو باخش پگم رکات وسر بل کر لے یا 15 میں وسر بل کر لے 15 رکات نکل لی میں عبادت جسم ریڈی رکھئی خدا ولی ممنوع دے زک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی طریقے بانی نہ دیکھل. دارنگی دا ماقام 3 رکات منز یو سڑک تلورو کی کہ بھائی یو رکات ملیو تو عبادت تے کرا عبادت کی خزیت والے پکار دے عبادت کی زیت والے پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی طریقہ بانی نہ دیکھل. زکا تو شریعت کے اعمال دا پارا مقدار کیمیت اور کیفیت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرے دے وز دا آغین علاوہ زان طریقہ جوڑون دا بدعات کی داخلی گی. دلیل وجن احکام القرآن للجساس اغاو ذکر کئی کہ الاصل فی الاذکار التوقیف اصل فا اذکارو کی توقیف تے. توقیف مانا لادا کہ دا شریعت دا ذکر سرنگی نقل شوی وی آغا رنگی بطوی گانا و بک اخفل طرفنا تبدیلی نہ کئی. روایت کی راضی امام بخاری رحم اللہ تعالی روایت تقل کرے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی تک تلقین کی قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے زمان صحابی داویا آمنت ما ایمان راوڑے بکتابک الذی انزلت تا پاغ کتاب بانی کتارا لے گلے دے وبنبیک الذی ارسلت اور پاغا پیغمبر باندی کتارا لے گلے دے نو آغا صحابی وبنبیک الذی ارسلت پزے باندی وی وبرسولک الذی ارسلتا
فزید نبی باندې رسول وي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا نتسمو یا بلکې هو بنبیک الذی ارسلت. نو دې رسول خو یو شو، لیکن صحابي ته دا تعلیم ورکول څرنګه چې زمانه نقل شوي دي هغه شانتي الفاظ یا ځان پکې تبدیلي مه راوله. دارنګې یو صحابي هغه ته پرنجې راغی او هغه وایي الحمدلله وسلام علی رسول الله. نو بل صحابي ورته وایي نه نتسمو یا صرف الحمدلله وسلام علی رسول الله مویا. ځکه نبي علیه السلام موږ ته داسې تعلیم نه دی راکړ، بلکې صرف ویل الحمدلله. نو اصل په اذکارو کې دا توقیف دی. توقیف معنی دا څرنګه چې د شریعت نه نقل شوی وي په کوم ځای کې چې نقل شوی وي هغه ځای په بل ځای کې ونه کوي. نو دوی باندې الله عذاب ذکر راویست چې دوی مقام د دعاو چې ته ځان دپاره دعا وغواړې چې زما ګناهونه معاف کړي، هغوی د دې په ځای باندې وي حنطة فی شعیرة. نو الله څه وکړو فارسلنا علیهم رجزا من السماء، پس راولېږ موږ په دې باندې عذاب د برېنا بما كانوا یظلمون، په سبب د دې چې و دوی ظلم کوونکي. لوی ظلم دا و چې د الله تعالی کم احکامو هغه یې تبدیل کړو، ځان یې پکې طریقې رایج کړې. وإذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية، هر کله چې وویلې شو دوی ته اوسېږئ په دې کلي کې، وکلوا منها حیث شئتم، وخورئ د دې نه کوم ځای کې چې خوښ ستاسو، وقولوا تاسو حطة معاف کړئ ګناهونه زمونږه، وادخلوا الباب سجدا، دنده شئ دروازو د دې ښار ته پاتې سره، نغفر لکم خطیئاتکم، معاف بکو تاسو ته ګناهونه ستاسو، سنزيد زر دې چې زیات ثواب به ورکو المحسنین، په اخلاص سره نیکي کوونکو ته. فبدل الذين ظلموا، پس بدل کړه کسانو چې ظلم کړو منهم د دینا قولا وینا لرا غیر الذي على وداغ وینا لا قیل لهم چې دې ویلې شوي. فارسلنا عليهم رجزا من السماء، پس راولېږ موږ په دې باندې عذاب د برېنا بما كانوا یظلمون، په سبب د هغه څه چې دوی ظلم